سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. نبی علیہ السلام مبارک 13 جمعہ دا نصب ذکر میں کڑیو دا دی ربیع الاول میاشت پا مناسبت دا غید ولادت مبارک بیان دتا کو. دی ربیع الاول کی دا علماء میاس کی اختلاف تے زمانگ پا دی وطن پا دی علاقوں کی دولسم یادی دا ربیع الاول وہ جو سمرہ علماء دی اور محققین دی اور دا سیرت نہ خبر دی ناغی وی اتم یا نہم. مولانا ادریس کاندہلوی رحمت اللہ علیہ بصیرت مصطفیٰ کے اتم ربیع الاول لکھلے چھ پاتم دا ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دنیا تک پیدا کردی دیو تشریف راوڑے دا گل روز او 570 چا لکلے دی او چا 571 لکلے دی عیسوی تاریخ او دا سبا دا خطو پٹیم چے کم وقت سبا را خیج دغی وقت کے اغی اللہ پاک دنیا ترا لے گلے دی. لوی شخصیت او بیا دا امت دا پارا او دا مخلوق دا پارا دا دیر لوی خیر ذریعہ او دا طولو پیغمبران و رسولان و سردار او دا طولو پیغمبران و رسولان و آخری پیغمبر نو اللہ پاک چے پیدا کھو نو دا پیدائش پا وقت کے دا سے نخ نخانے جوڑ اکڑے چے غم ناشناوے. یوام سڑے کا راضی مثلا زمان دی جماعت تا نو خلق وی زخو پلان کے راغے او که دل تک یوڑیر وی عالم راضی مثلا نو آغا دا پارا بیا خلق تیاری شروع کیا لکن پلان کے روز با پلان کے مولانا صاحب دل ترازی لارم صفا کی زیم صفا کی دے دیوالونو تا تولیان بسترین مواچائی سوک پکلا سیرین ملگے کہ عوام سڑستا کور ترازی نو خو دیر خلق بدر ترازی خو کستا کور تا وزیر صاحب رازی وزیر اعلان صاحب رازی سونا تیاری والا کے دقا رنگی عام خلق کی دنیا ترازیس نشتا خو چه دا دوارو جہان مبارک سردار راتا اغیلم دیر تیاری شوی دی. فاطمہ دا عبداللہ لور دا فاطمہ بنت عبداللہ دا عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ. عثمان بیا رست مسلمان شوی دی. دا مور و دا فاطمہ وی چی کل حضور پاک مبارک
پیدا کېده وی دغه وخت زه د بی بی آمینې سره نو ما یو رڼا ولیدله یو ناشنا رڼا مې ولیده او بل ما ستوري ولیدل چې بلکل را جوخ شو دې ځمکې ته ستوري مې ولیدل چې را جوخ شو دا ستوري را جوخ کېدل څنګه دی د دې څه مطلب الله ښایي ستوري چې څومره را نږدې شي او را جوخ شي رڼا زیاته شي الله ښایي چې د دې پیغمبر د راتلو مقصد دا دی چې د جاهلیت او د کفر او د ګمراهۍ تیاره به ختمیږي او د الله د آیاتونو د ستورو په شکل کې او د پیغمبر د معجزاتو د رڼاګانو په شکل کې به دنیا روښانه کېږي او رڼا مې ولیده داسې ناشنا غوندې دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور بی بی آمینه م وایي چې نبی علیہ السلام پیدا کېده یو رڼا مې ولیده او څنګه رڼا مې ولیده وی د شام محلات راته پکې خدای پاک وښول د شام محلات لیدل دې کې څه ته اشارت دی یو دا چې د رڼا به خدای پاک شام ته رسوي لرې ځای بل شام کې بیت المقدس ته هلته به هم دا رڼا رسېږي د ده قبله به قبله کېږي او بیت المقدس کې ډېر زیات پیغمبران تیر شوي دي د دې ټولو د پاسه به د رڼا او د ده رڼا سره به د ټولو رڼاګانې منسوب شي نه الله ښودله نیکه محترم عبدالمطلب وی ما د پیدایش نه یو څو ورځې مخکې خوب ولید وی زه ملاست یم او وی زما د شا نه یو زنځیر اوچت شو دا هغه زنځیر یو طرف مشرق ته لاړ یو مغرب ته یو شمال ته یو جنوب ته او ناګانه ته ونه جوړه شوه اونو پاڼې ونیوې او میوه ونیوله او څوک راځي د اونو نه میوې شوکوي او یو څو کسانو هغې سره تبرګي دی هغې وي دا ونه وو لار کې خشته ښکلې خلک دی هغوی منع کړل چې نه ګورې را نږدې نه شي ما لاس ور اوچت که چې د دې اونې نه ځم یو میوه راوشوکم خو زما لاس ورونه رسېد ما تپوس وکړه د کاهنانو نجومیانو د پخوانو کتابونو د مولیانو نه وی راته هغې ووایي چې ستا د شا نه به خدای پاک یو کس پیدا کوي او د آخرې زمانې پیغمبر د هغه میوې د هغه رڼاګانې او د هغه د وجود سوري دا به د دنیا ګوټ ګوټ ته رسېږي او خلک به ترې د دین او د شریعت میوې شوکوي مشرق ته او مغرب ته او یو خوا بل خوا چې دا تا زنځیر ولید زنځیر کړو کې دا کاري چې کم شي زنځیر پورې وي او راکاږي نو لکه بورقه زنځیر پورې وتړي بلی راکاږي د دې زنځیر نه مراد د دین دی دې کړو حلقو پورې چې چا لاس ونیوه واعتصموا بحبل الله جمیعا دا بر الله ته رسي دا میوې به دنیا خوري او چې څوک راځي د ده مرګ پسې د فرشتو په ذریعه به الله را د مدد کوي یو ځل ابو جهل وی په مکه مکرمه کې نبی علیہ السلام مبارک تا وی زړه مې غواړي نیت مې کړی و چې ته په سجده پرېوځې او زه دې په دې سټ ته پاسه دا خپه کېدم او تا ته پته نشته چې په مکه کې زما نه لوی مجلس والا څوک نشته خپل او پردي ټول راځي او زما د غټه حجره د بل چا شته بل مجلس د بل چا شته رسول الله مبارک وفرمایل قرآن شریف کې آیت راغی فلیدعو نادیه سندعو الزبانیه وی که ابو جهل راغلی و دا حرکت یې کړی وی فرشتې به راغلی و دی به در په دیکا اغوښتی و دا خشته خلک چې دا زما ستا د نوسي مرګ پسې ستا د شا نه چې څوک پیدا کېږي عبدالمطلب ته وایي تعبیر والا نو هغې له به دا ښکلي خلک
فرشتے به راځي منع کوي به والله یعصمک من الناس د خلقو د وجلو نه به الله ساتي او تا لاس ور واچو چې میوه به دې روشو کوم وایي دې کې دې ته اشارت دی چې ته به د زمانې ته نه رسېږې ستا لاس به د هغه میوې ته ونه رسېږي د هغې نه مخکې به ته وفات کېږي دغه زمانه کې په اسمان کې د ستورو پړقا پړوقي ډېره شوې وه خلکو یې دا څه چل دی دومره پړقا پړوقي ستوري به چودل او دا شغلې به وې د دې ستورو نه یو خوا بل خوا به تلې او د پخوانو کتابونو مولیان پیشنګویه ورکړې وه چې د آخرې زمانې پیغمبر پیدا کېدو والا دی او یو یهودي تجارت له راغلی و عین په دغه شپه په مکه کې و او یو ځای کې ناست دی او ناګانه د یهودي اواز وکړو وی خلکه وګورئ څوک ماشوم دلته خو نن شپه نه دی پیدا شوی نن شپه چې کم ماشوم پیدا شوي او د هغه د دواړو اولو منځ کې مهر نبوت وي دا به د آخرې زمانې پیغمبري ما ته پته ولګېده پیدا شوی دی او د مکې خلکو تاسو سره به جنگ کوي او داسې جنگ به د سره کوي چې به د مشرق نه مغرب ورپورې خلکو ته پته ولګېږي خلک زر د یهودي نه پاڅېدل ورېږې معلومات اخلو خلک رالل ویو د عبدالله بچی پیدا شوی دی په ناشنا کیفیت پیدا شوی دی پیشنګویه خو هم شروع وې یهودي وی ما بوځی چې زه وګورم چې راوسوې که د دواړو اولو مبارکو منځ کې مهر نبوت ولید نو یهودي په جاڼا شو وی ای د مکې خلکو ای عربو د بني اسرائیلو نه مو پیغمبري ځان ته راښکه دا لږ پر دې اخرې زمانې پیغمبري دی به تاسو سره واقعي د مکې جنګ چې وشو مکه فتح شوه تر دنیا ګوټ ګوټ ته د هغې اطلاعات او د هغې حالات ورسېدل بهر کې عین د پیدایش په وخت کې د کسرا داسې حکومت و لکه نن چې امریکا ده په هغې زلزله راله او 14 کاڼي دې لاندې پرېوتل او د فارس هغه آتشکده چې هغې به اور پکې بله و هغې د اور عبادت کوي چې زرګونه کاله بله وه هغې ته باقاعده کسان به ناست و چې دا مړه نه شي چې مړه کېده به او تیل به اچول خشاک به یې ښود هر څه چې خو انتظام به یې کو د زرګونو کالو هغه آتشکده اور هغه یو ټک سره مړ شو د فارس بادشاه خلق راوغوښتل وی راشئ څه معلومات واخلو دا څه چلو شو زلزلې سره 14 تیږې زما د محل نه پرېوتې او اور مړ شو څه شو چې خلکو معلومات واغشتل د پخوانو کتابونو د مولیانو نه نو هغې ورته وایي چې نن شپه د آخرې زمانې پیغمبر چې آخر کې ته الله اخیري پیغمبر جوړی هغه نن شپه دنیا ته تشریف راوړلی دا نښې وې دا مشهورې وې حضرت ابوبکر صدیق فرمایي چې زه تجارتي قافله کې یو علاقې ته تللی وم دا لا رستنۍ خبره ده دا د پیدایش نه وروستو خبره ده پخوانو کتابونو کې د نبي علیه السلام مبارک اوصاف پراته دي صفتونه پراته دي په خپله بخاري حدیث دی چې د ما صفتونه په پخوانو کتابونو کې پراته دي قرآن شریف کې چې الله تعالی فرمایي چې دا آیتونه د قرآن دی پټی یهودیان یادوي نو علما وایي هغې نه هغه خبرې مرادې دي چې کمې خبرې د پیغمبر علیه السلام په شان کې په پخوانو کتابونو کې راغلي یو علاقې ته تللی وم تجارتي قافله کې نو ما نه قافله ګډه وډه شوه نو ما تپوس وکړه قافله په کومه تلې ده نو چا وی په دې لار نور پسې تلم لار مې غلطه کړه زیړ مازدیګری دی او زم یا خدای پاکه داسې وشو دا خو ما نه لاره خطا شوه پروردګاره یو ځنګل باندې ورلم چې په ځنګل ورلم یو رڼا مې ولیده مې یاره انشاءالله رڼا خو هغه ځای کې وي چې کوم ځای خلک یې ورګې دی له ځان رسو پخوا به ورته منار وي موږ ورته مناره وایو
زمونږ په دې جوماتونو کې چې دا کم مناره ورته مونږ وایو دا پخوا په جومات نه وه دا به خلک په دې کلو کې او په دې بانډو کې به اوسېدل نو هغې به یو لوړ شی جوړ کړی و هغې کې به اور بلاو منار د اور د بلیدو ځای ته وایي د رڼا ځای د اور د بلیدو ځای نو دا به اور سره پاره بلو د اور رڼا خو لرې ښکاري چې خلکو ته پته لګي چې دلته څوک اوسېږي نو قافلې والا به راشي قافلې به داسې پیاده ګرځېدې نو څه به ترې والو څو پرې خرڅ کړو نو اوس لوړ ځای ته مناره خلک وایي وایي دا منار مې ولید حضرت ابوبکر صدیق فرمایي ما وی چې دا اور چې بلیږي خو څوک به یې ورګره دلته ورشه ځکه شپه را باندې راله او لکه چې لار مې غلطه کړي وی چې ورغلم یو آبادي وه په یو ځنګل او په یو بیابان کې او دې کې باران شروع شو سیلۍ شوه او شپه را تیاره ده وی زه ورغلم هغه آبادۍ له هغې کې دروازه وه ما ول اواز ورکړه دروازه کولو کې او چې دننه کم بواب دی دربانچی دی هغې وی چې مونږ خو ورنه لرکو دا خو نور پریواته سره بندېږي او نور خطو سره کولاویږي ما وی زه مسافر یم او ګرمي یخني مې شوې ده او باران دی وسیلې ده او قافله رانه ګډوډه شوې ده مهرباني وکړه خدای خاطر وکړه ما ته ورکولو که چې لږه شپه وکړم سهار به ځم چې نه قانون زموږ دا دی چې مونږ چاته ورنه کولاوو ما وی ګوره زه د مکې یم قریشي یم د بیت الله ګاونډي یم اوس هم چې څوک چاته وایي نو دا واسطې ورته مخکې کړي وی یو سړی راغی چې د ما دا خبره اورېده نو دا هغه محل نما ځای چې هغه کوم آبادي وه هغې نه داسې ما ته ښکته وکتل وی ما ته وی چې دا کوم دی میلمه مې د مکې څه دې نوم دی مې د ما پلانکې د کوم قوم یې پلانکي وی درواچي ته وی چې ور ورته کوله وکړه دا خو د مکې ګاونډي دی دې خلکو احترام پکار وی دې دننه کړم وی چې دننه کړم سړی ما ته ګوري را تر غاړه وه او داسې ما ته محسوسېږي لکه چې ما پېژنې زه خو یې نه پېژنم لکه چې ما پېژنې پېژنګلو غوندې او زه یې بوتلم یو کوټې ته او را باندې خوراک مراکم وکړو او بستری راته برابر کړه اور مور یې راته بل کړه ګرم شم کوټه کې را باندې ښه په عزت شپه وکړه لکه د یو ښکلي میلمه لکه سوچ کوم چې دې ستا سړی په ما لکه چې دوکه شوي زه یې نه پېژنم په ما د بل ګمان جوړ کړی دی وایي چې سار وختي پاڅېدم وایي ما باندې بیا ښه خوراک ناشته ماشته وکړه او ډېر قدر عزت مې کوي زه ټیک سره بیت الله د مخه به قدر کوي وایي ما ته وایي راځه را پاڅېدم وایي په هغه ځای کې چکر راکاو دا د عیسایانو عبادت خانه وه چرچ ګرجا او دی مشر پادری و وی ما ته وی راځه وی بوتلم وی یو کوټې ته بوتلم وی کوټې کې دا وګوره وی چې مې وکتل 3 بوتان پکې ولاړ دي د کاڼي بوتان او بوتانو ته چې ګورم نو ښي طرف ته بوت زما دی ما والا شکل دی او میاس کې چې کوم بوت دی نو دا زما دوست محمد نوم دی صلی الله علیه وسلم دا هغه دی او ګس طرف ته چې کوم بوت دی دا مې یو بل ملګری د مکې عمر نوم دی هغه دی خدای پاکه زمونږ دا بوتان دوی جوسینګ جوړ کړي دي دوی مونږ لیدي یو مونږ خو بوت خو چې له چا جوړی خو مخامخ برته ولاړي خو د هغه به جوړی بوت جوړول اسان کار دی د چا ډیزاین چې جوړه اسانه خبره خو نه ده که لږ معمولي په پوزه کې غټه وړه شي شکل بدل شو که لږ سترګه وړه غټه شي شکل بدل شو که رنګ کې لږ تبدیلي راشي شکل بدل شو که مخ نارې غټ شي شکل بدل شو دا څنګه زموږ شکلونه جوړ کړي دي دا څه مسله ده خوبې نه م کوي ښه ده هغه پادري ما ته ورو ګوري مسکي دی ما وی دا تاسو څه جوړ کړي دي وی دا دې وپېژندل ما وی دا ښي طرف ته خو ځم دا میاس کې پیژنې او دا زما یو دوست دی په مکه کې محمد نوم صلی الله دی وخت کې رسول الله مبارک ته نبوت نه مل او دا ګس طرف ته پیژنې او دام زمونږ ګاونډي ورور دوست دی عمر نوم دی ټیک دی دا بوتان دا تصویرونه نقشې بالکل ټیک دی وی راځه وی باید هم کېنولم مې چې دا تاسو مونږ لیدلي یو نه دا نور ملګري تا زمونږ لیدلي دي نه دا چې کوم مصور دا نقشې جوړولې دا کاڼي کې بوتان هغه مونږ لیدلي یو نه نو دا مو څنګه جوړول
او دا مو ولې جوړ کړی دي وې د دې دریو کسانو ستا او ستا د دوو ملګرو زموږ په کتابونو کې صفتونه پراته دي نقشې پرتې دي نقشې په هغه نقشو صفتونو موږ دا جوړ کړی دي زموږ نقشې دا میانس کې چې دا به د آخرې زمانې پیغمبر او ته ښي طرف ته مونږ ودرولې ته به یې لومبې ملګری لومبې خلیفه به او د ګس طرف ته به یې دویم خلیفه او دویم ملګری به یعنی تاسو وروڼو دا اندازه ولګوئ چې نالیدلی یو انسان د چا بت جوړوي د چا نقشه جوړوي لیدلې کتلې نه بلکې د پیدایش نه مخکې وله جوړوي خو د هغه صفت به په کتابونو کې داسې موجود دي چې د سوتر او د انچ فرق به هم پکې نه رسول الله مبارک له خو الله ډېر لوی شان ورکړی دی حضرت عیسی علیه السلام زیر ورکی ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد زیر در کوم چې مانا پس به یو پیغمبر راځي نوم به احمدي او یوازې دا نه رب العالمین د ټولو پیغمبرانو نه وعده اخلي وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه هر پیغمبر نه خدای وعده غشتي را کستا په وخت کې د آخر زمانه پیغمبر راغی ایمان بام پر وړي مدد بهم کې لوی شان والا شخصیت سے اللہ پاک دنیا کفر مسلمان اکڑا اللہ پاک دا هغه پلاس گمراهی ختم کړه د کفر او د جهالت تیاری خدای پاک ختم کړي هغه خلق چې سرمنې بخوړي هغه خلق چې مردارې بخوړي هغه خلق چې د خپل خويندو سره به بدعملي کولې هغه خلق چې سکو میندو خويندو سره نکاحونه تړلیو الله پاک مسلمانان کړل او د پیغمبر مبارک د برکت نه الله هغه مخلوق جوړ کړل چې تر قیامت پورې مثال به پیدا نشي صحابت خدای جوړ کړل ډاکې به وې تیارې ډاکې لوڼه به جمدې ښخولې داسې هم نه وه لوڼه به یې ټولې جمدې ښخولې او میندو سره په کورونو د زناګانو جنډې لګېدلې بخاري کې راځي ابو داود شریف کې راځي د زناکارو خلکو په کورونو به جنډې لګېدلې دې کور کې زناکاره ناسته که څوک خپل خواهش پوره کوي ورځي دی داسې جهالت مردارې به خوړې غلې به کولې ډاکې به کولې چې مور سره سړی نکاح کوي خور سره سړی نکاح کوي د دې نه غټ جهالت بل نشته دی لیکن رب العالمین داسې نور راوخیږي او داسې نور د نورونو نور چې دغه کفر دا تیارې مکمل میټاو شوې او الله پاک د ایمان او د اسلام رڼاګانې خورې کړې ګټ ګټ ته الله ایمان ورساو شام ته یمن ته کسرا او د هرقل او د روم بادشاهي دړې وړې کړې ختمې شوې زنانه او ماشومان په نیغه لار شو گمراهي ختمه شوه چې دومره لوی شان والا شخصیت الله دنیا ته رالیږي او دا د ټولو پیغمبرانو اخیری پیغمبر بل به قیامت پورې راځي نه نو شان به خدای نه ورکوي یو سفر کې حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وی یو سفر کې یو سړی ولیدم یو پادری را پسې شو ماته ودرېدم ناستم یاره ورته یو مهرباني وکړه ستاسو نوم دی مې پلان کې پلار دې څه نوم دی فلان کې عبدالله مې نوم دی پلار نوم مې عثمان نوم دی کم قوم سره تعلق لري بنو تیم قریشي یاره یو کار وکړه دا رون دې راته لږ وښایه یو ځای کې خېټه راځي بل ځای کې رون راځي دوه روایت دي مې ته زما پرون څه کوي زما پکې غرض دی مې نه د چاته رونونه نه ښیم وی هغه وی چې نه ما ته به خامخا خلکو یې سپینګري بوډا دی رون درته غواړي وښایه څه چل دی ما چې رون وښود ما پرون یو داغ و وی ما ته وی ښه یوه خبره واوره ته به د آخر زمانې د پیغمبر لومبې ملګری وې ما چې تا ته وکتل نو ما ولیدې او ما وپېژندې زمونږ کتابونو کې ګوره د رسول الله مبارک د ملګرو صفتونه پکې پراته دي حضور پاک خو پرېږده وی خبره زمانه م یېره شوه او مې دا څه وایي او زمانه ډېره زیاته تېره شوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له چې الله پاک کله نبوت ورکړه نبوت او پیغمبري نو زما دوستو ابوبکر ما له خدای پیغمبري راکړه مې زما در باندې ایمان منم
پته و دې خلکو ته نښې خلکو لیدلې وې د راهبانو د پادریانو د نجومیانو کاهنانو پیشنګویۍ لیدلې وې حالات یې لیدلي وو او بیا ابوبکر صدیق وایي ما ته پته وه چې ما سره ملګری دی د ژوند دوست مې دی د خړپوسو نه را سره یو ځای لوی شو ژوند کې چې ته دروغ ده نه دی ویلی زندګۍ کې د خدای پاک ساتلی بلکل منم نبوت مې دی ومنو بې دلیله مې ومنه هسې یو تپوس ته نه کوم چې څه دلیل شته در سره دلیل د وجه ایمان نه ایمان خو مې در باندې راوړو دلیل شته در سره وی یو شته څه دلیل دی وی پلانکې علاقه کې چې پادري دی له پرون د پاسه کم تور داغ کتلی دغه مې دلیل دی دا معجزه ده اوس نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته الله لېږه نو په یو غټ شان یې را لېږلی دی لوی شان سره خلکو ته پته ولګېدله چې په دومره لوی شان پیدا شو او چې کله طبقات ابن سعد کې لیکلی دي چې کله پیدا شو سنت شوی پیدا دی مختون او زموږ ماشوم چې پیدا شي دا نوم ولا کټ کې رسول الله مبارک کټ نوم سره پیدا دی نوم ولا چا کټ کړی نه په خپله کټ او بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله زه پیدا شویم هغه وخت هم زما عورت چا نه دی لیدلی دا ناشنا روایت دی بهر کیف ورځې پس ورته عبدالمطلب عقیقه وکړه نوم یې وله کېښود او نوم ناشنا نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم مور یې وی احمد بخي ټیک شو دواړه به یو ځای کړو محمد هم شو احمد هم شو صلی الله علیه وسلم ګوره د عبدالمطلب د نورو زامنو نومونو ته ګوره عبدالحارث بل 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 او د ده نوم ته هم ګوره عبدالله د پلار نوم او د ده نوم یې څنګه خلکو ویل ناشنا نوم دی ورته کېښوده وی دا دین وسیله مې داسې نوم کېښود محمد څه معنا د صفت لایق ستایلی شوی چې خلق به صفتونه کوي خلق به تعریفات کوي خلق به ښکلا ذکر کوي خلق به علم ذکر کوي خلق به اخلاق ذکر کوي خو چې څومره ښکلي ښکلي صفتونه دي ابره د بیانېږي 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 دی په هغه ښکلو پاکو صفتونو پیدا دی او احمد څه معنا دیو هم د خدای حمد وایي د ده هم صفت کېږي دی به هم صفتونه کوي دی به د الله صفتونه کوي او عقیقه یې وله وکړله او د مکې خلک یې راوغوښتل او په هغې باندې روټۍ وخوړله لومبی پی ورله مور ورکړی دی او بیا د ابولهب یو وینځه وه سویبا هغې وله پی ورکړل او دغې سویبې ابولهب له زیرې ورکه وی مبارک دی شستا د مړ ورور عبدالله بچی پیدا شو نو ابولهب په خوشحالۍ کې سویبا ازاده کړه وی زه ته مې ازاده کړې بخاری شریف کې راځي امام بخاری ترجمة الباب کې تعلیقا یو خبره نقل کړې ده وی حضرت عباس وی ما ډېره موده پس دا خپل لور ابولهب په خوب کې ولید مې چې ابولهب څنګه وی چې ستاسو نه جدا شویم ډېر په بد حال یم ډېر په بد حال یم خو صرف د ګل په ورځ باندې د ګوته کې لګوندې څوک پی یادوي څوک به یادوي اصل کې سوقیتو لفظ دی نو اوبه هم راځي او پی ټول وخت پکې